چې احلت لنا الغنائم، منګه د پاره غنیمتونه حلال کړی شوي دي. تیر تاریخ کې دا مسله وه چې پیغمبرانو علیهم السلام به جهادونه کول، او چې په جهاد کې به کم غنیمت راټول شو نو هغه به په میدان کې جمع که او آسماني اور به راغی هغه به اوسېږي. د غنیمت د خوراک اجازت نو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه وروستو الله رب العزت د پیغمبر او د هغه د ملګرو هغه عجز ته، د هغې هغه کمزورۍ ته چې هغوی په کومو حالاتو کې اوسیږي، تمام دنیا ورسره سوشل بایکاټ کړی دی. په داسې حالت کې الله رب العزت پیغمبر ته او د هغه امت ته د غنیمتونو جواز ورکړ، ستاسو لپاره جایز دی. ځکه وایي احلت لنا الغنائم، الله رب العزت منګه دپاره غنایم حلال کړه، یعنی امت محمدي دپاره. او وقال الله عز وجل، الله فرمایي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. وعده کړی دا الله تاسو سره د غنیمتونو ډېرو، چې زه په تاسو له ډېر غنیمتونه ورکوم که جهاد کوئ. تأخذونها، تاسو به دا غنیمتونه رالی او دا به حاصلوئ. فعجل لكم هذه، دا یې درته په هغې په نقدو کې درکړه. چې کله دی د حدیبیې نه واپس شو نو نبی علیه الصلاة والسلام ته دا سورې فتح نازل شو. نو نبی علیه السلام یو څو ورځې دمه وکړه، بیا یې ملګرو ته چې زه په خیبر ته ځو. فعجل لكم هذه دا معنا ده چې خیبر ونیسئ. بس نبی علیه السلام ځان سره پوځ واخیست او خیبر یې ونیو. او هلته چې اکا دوکا یهود پاتې وو هغې یې ورک کړل، د جزیرة العرب نه یې ودنګول. نو فهي للعامه، دا آیات خو د عامو مجاهدینو لپاره چې دا غنیمت د ټولو مجاهدینو لپاره دی. نو قرآن کریم په دې کې مجمل دی. دا چې موږ د اصول وایو که نه، نو 6 اقسامه په قرآن کې ساده وو، نو یو پکې مجمل هم دی. مجمل دا دی چې د هغې پوره وضاحت نه شوی. دا غنیمت د عوامو ټولو دپاره دی. وعدکم الله، ځکه چې وعدکم کې کوم ټول مسلمانان کې مراد، نو دا آیات خو د عوامو دپاره دی. حتی یبینه الرسول صلی الله علیه وسلم، حتی چې نبی علیه السلام د دې مجمل وضاحت او بیان وکړو چې مستحق د غنیمت څوک دی او نه مستحق څوک دی، او چاله څونه ورکول، او د هغې تقسیم بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواسيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. اسونه چې دي معقود تړلی شوی دی په نواسیها، په تندو د دوی کې خیر لره. د جهاد د اسونو په تندو کې خیر غوټه شوی دی. خیر څه دی؟ الاجر والمغنم. یو طرف ته اجر دی د جهاد او د آخرت لوی اجر، او بل طرف ته والمغنم غنیمت دی. دا پکې د دنیا پیدا ده او دا الی یوم القیامه، دا د قیامت پورې وي. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره
رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا هلك کسرا فلا کسرا بعده. نبی علیہ السلام یو ځل مرګرو ته وویلې چې کله کسرا هلاک شي بیا به بل کسرا نه رستو نه راځي. او اذا هلك قیصر فلا قیصر بعده. کله چې قیصر هلاک شي بیا به نه رستو په شام کې بل قیصر نه راځي. او والذی نفسی بیده، پیغمبر خدا فرمایي زماره پاغه خدای قسمی چې زما روح داغه په لاس کې. لتنفقن کنوزهما فی سبیل الله. مرګرو تاسو به خرج کوئ خزانه د کسرا او د قیصر فی سبیل الله ولار د جهاد. تاسو به جهاد وکئ او د دوی هغه مالونه او دولتونه به ستاسو په لاس کې راشي او تاسو به د هغې تقسیمونه وکئ په خپل منځ کې. حدثنا اسحاق سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. دا خميوي. حدثنا محمد بن سنان حدثنا هشيم حدثنا سيار حدثنا يزيد الفقير حدثنا جابر بن عبد الله انصاري رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا الغنائم. پیغمبر خدا فرمایل چې حلال کړی شوي دي موږ دپاره غنیمتونه. حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقبل الله لمن جاهد في سبيله. زمداری اگستر الله دا چار پارا چې جهاد کوي په لار د الله کې د الله د دین د غلبې لپاره او دا غو زمداری الله اگستر. زمداری دا چې لا یخرجه چې نو باشي د مگر جهاد په لار د الله کې او وتصدق کلماته او هغه تصدیق د کلمو د الله د ایستلې دی چې الله د مجاهدینو سره کومې وعدې کړي دي. نو هغه ذمہداري الله دا اخیستله چې بیان یدخله الجنه دی بیا جنت ته دننه کی نو په همیشه اوسېدونکو کې به شامل شي د الله د رضا کور ته به لاړ شي او یرجعه الى مسکنه الذي خرج منه یا به واپس کیدل را زید اوسېدلو خپل هغې ته چې کومې نه راوتی دی مع ما نال من اجر و غنیمه سره د هغې نه چې اجر به حاصل کړی دی او غنیمت حاصل کړی دی. غازی به شي او روغ جوړ به راشي. په جهاد کې دوه فیدې دي. تاسو موږ باندې انتظار نه کوي الا احدى الحسنین، یو د دوو خو حالتونو نه چې یا په دې لار کې شهادت ته او یا په دې لار کې غازی کورته د مال او دولت او د اجر سره تللی. دا سید قطب شهید یو ځای کې وایي که نه چې اخي ان انا مت فاني شهید وانت ستمضي بنصر جديد اما الى النصر فوق الانام اما الى الله في الخالدين. سید قطب شهید رحمه الله هغه یو قصیده را قصیده نونیه ورته وایي، قصیده اخي ورته وایي چې دا پانسی ګاټ کې هغه وکنه د مصر هغه ظالم فرعون اچولی او په جیل کې نو دا هغه جیل کې دا هغه پانسی ګاټ کې دا لیکلی دا هغه چې اخي ان انا مت فاني شهید، وروره که زه مړ شومه په دې لار کې نو زه به شهید مرم. وانت ستمضي بنصر جدید، ته به د الله د نوي امداد سزې
ځکه د هر مظلوم د ورثو امداد الله کړی وعده یې اخیستې قرآن کې د هر مظلوم د وارثانو تعاون به الله کوي وانت ستمضي بنصر جدید څنګه اما الى النصر فوق الانام یا بدا اسلامی انقلاب براولی پر خلکو باندې او د دې کفارو په حاشانو پر سټونو باندې خپې کېږي اما الى الله فی الخالدین او یا په لار کې شهیدان شي او الله سره په همیشه اوسیدونکو خلکو کې اوسېږي په به وی چې اخي ان امدون احبابنا وروضات ربي اعدت لنا واتيارها رفرفت حولنا وطوبى لنا في ديار الخلود يا زمارورا كزمل شما دون احبابنا دي خوار خپلو مرګرو دوستانونا نو فلاغ الرئيس باک نشته په دې باندې اخي ان امدون احبابنا فروضات ربي اعدت لنا الله جنت دا هغه باغچې ابا مونږ ته سجاو شوي روضات ربي اعدت لنا ومونږ ته تیاری کړی شوي فطوبى لنا في ديار الخلود زمونږ لپاره خوشایشي ده او هغه ونه ده په جنت کې چې د هغې د سوري نه به تیز رفتار اسواله 100 کاله چې په تیزۍ وچلی نو به ورته نوځي دا جهاد دی ته وایي نو دا وایي چې تکفل الله لمن جاهد في سبيله الا يخرجه الى الجهاد في سبيله وتصدق كلماته اغا وعده دا بان يدخله الجنه چې یا به الله دې جنت ته دننه کې شهید بشي او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه او یا به واپس کی الله د خپل کور هغه ته چې رقم نه راوته او سره دا غینه چې حاصل کړي وي د اجر او د غنیمت نه حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء ابو هريره رضی الله عنه وايي چې رسول الله فرمایل غزا کوله یو پیغمبر د پیغمبرانو د الله وقال لقومه خپل قوم ته ویلي لا يتبعني رجل ملك بزع امرأة وهو يريد أن يبنى بها ولما يبني بها قوم ته ویلي چې هغه سړی به ما سره جهاد ته نځي لا يتبعوني زما تابعداري د تلو به هغه سړی نه کوي چې مالک شوی دی د بزعې د خپلې ښځې یعنی د خپلې ښځې مالک ګرځېدلی دی کوېدنې کړې ده او یرید ان یبني بها او اراده د وعدې ده دی واده کوي ولما یبنا بها لا آبادي اوسه پورې نه ده کړې یعنی وعدې نه دی کړی نو دا سړی به راسره نه ځي د ټول تصور په دغه طرف کې بند دی دی غریب جهاد ته اوزګار نه دی دا مه کړوئ دی به خوله خواره خواره کوي او شاته شاته به ګوري ولا احد بنا بیوتا او کس به ما سره نه ځي چې کوټې د کوټو دیوالونه یې رسولي ولم يرفع سقفها او په هغې چتونه اچولي نه وي نو دا یار به م راسه نه ځي ولې ځکه چې دا خو پخوا خو دا کچه دیوالونه و نو دی راسټ به یې کوږي که باران شي نو دا دیوالونه به ما نه راولوېږي که تیزه سیلۍ راشي دا دیوالونه به را راوغورځوي نو ده پې تیرونه نه دی اچولي او چتې نه دی اچولی دا یار به م راسه نه ځي دی یې مستثنا که ویل دی توره نه شي کولی مطلب دا دی اولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر ولادها او هغه سړی به م راسه نه چې ګډې والي ګډې اخیستې دي نو دا یار راسه نه شي دی ځکه چې دا
دا ګړې خو به سرول غواړي، نو دی به دا شپه ورځ ورته چې یاره په ګړو باندې همېشه چل شوی، او چا به ولو اوبه ورکړي که نه به او چا به ایستلي او که نه به او خلفاتین یا بلار به اوښې والي، بلار به غواګانې اخیستي اوس د هغې نه چاپېره تاویږي را تاویږي او د هغې د لنګون په انتظار کې دی، وهو ینتظر ولادها، او دی د هغې د ولادت انتظار کوي چې دا به کله لګېږي اوس، نو دا یار به هم راسه نه ځي. په غذا دی د الله پیغمبر غذا شروع کړه په دنا من القریتې، د کفارو یو کلي ته نږدې شو، بس پلې پې باري ده چې کله قبضه کوي، نو په غذا په دنا من القریتې صلات العصر، دوی نږدې شو دي کلي ته او ټیم د مانځه مازدیګر دی، نو آیا اوس دا کلی فتح کول غواړي او که نه مازدیګر لمونځ کول غواړي، او قریبا من ذلک یا دا وخت ډېر رانږدې شوی دی. فقال للشمس، دا پیغمبر د الله نور ته وایي انکی مامورتن، تاسو خو په دې پوهېږئ دا نور مؤنث دی، په عربۍ کې نور مؤنث، ځکه ورته وایي چې انکی، نور ته وایي انکی، دا کا باندې زیر موږ مؤنث لپاره استعمالو که نه، نو وایي چې انکی مامورتن، ای نوره تا ته خو حکم دی چې ته به خپل کار کې روان بې، خو ما نه خبرې وانا مامورون، ما ته ممر شوی چې دا کلی فتحه کا، اللهم احبسها علینا، خدای نور په دغه ځای موږ ته ودرې چې موږ دا جهاد ورسو او بیا د مازدیګر لمونځ کوو، دا نور دغه ځای نه وبند که الله. فحبست، نور بند شو، نور نه ځي اوس، حتی فتح الله علی، حتی چې الله دا کلی په ده باندې فتح کا، فجمع الغنائم، غنیمتونه راټول شو، فجاءت یعنی النارو، اور راغې لتاکلها چې دا وخوري، فلم تطعمها، هغې ونه خور، اور ورته غږ ونه کړه دې غنیمت ته. قال ان فیکم غلول، دا الله پیغمبر قوم ته ویلي غل درکې دی، غل سو خاین درکې دی او د مال د غنیمت دې څه شی پټ کړی دی، داسې وکئ چې د هرې قبیلې یو یو سړی مشر راشي ما سره لاس ملاو کړه. فلزقت ید رجل، نو معنا دا ده فلیبایعنی من کل قبیلة رجل، بیعت کیو کی ما سره د هرې قبیلې یو یو سردار یو یو سړی، خلک شروع شو، فلزقت ید رجل بیده، د یو قبیلې د یو سردار لاس ته پیغمبر د لاس سره کلک ونښته. فقال فیکم الغلول، ویل خبره لنډه شوه، هلکه ستا په قبیله کې غل دی، سړي پیش کا، فلتبایعنی قبیلتک، ستا قبیله دې راځي ما سره لاس ملاوئ. فلزقت ید رجلین او ثلاثه، ونښته په لاس پیغمبر پسې لاس دو سړو یا د دریو. وقال فیکم الغلول، نبی علیہ السلام ویلي تاسو درې کسانو کې لکه ښکارم تاسو کړی ښه. فجاءوا لاړل، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، راتلو که دوی په یو سر باندې په مثل د سر د غوا باندې د سرون، د غوا دا سر نه دومره یو شی پټ کړی، نو فوضعوها، هغې راوړو په ډیري کې ښودو، فجاءت النارو فاکلتها، اسماني اور راغی ویسېزه. بیا نبی اکرم فرمایي ثم حل الله لنا الغنائم، بیا الله مهرباني وکړه امت محمدي لپاره غنیمتونه جایز که، ولې رأى ضعفنا وعزنا فأحلها لنا، ځکه الله ته زمونږ کمزوري او الله ته زمونږ عجز او فقیري په ډاګه ده، نو فأحلها لنا،
موږ د پاره غنیمتونه پیغمبر خو او جایز کړل. باب الغنیمت لمن شهد الوقعه. غنیمت براغه چای چې حاضر شي حمله ته په کافر باندې، هغه سره به حصدار د غنیمت سازيږي چې هغه په مورچه کې په کافر باندې په حمله په وخت کې دی شامل شي. حدثنا صدقه اخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن اسلم نبيه قال عمر لولا آخر المسلمین کچرته دا رستیری راتلون کی مسلمانان ناسه بے سروپان پاتے کېدلې چې داغي به اوسېدو کور به نه نو ما فتحت قريه نه به فتحت کېدلې یو کله الا قسمتها بین اهلها مگر دا کله به ما تقسیمو په منځ مجاهدینو په منځ کې وما دا تقسیمو کما قصر نبی خیبر لکه څنګه چې نبی علیہ السلام خیبر تقسیم کړي دا تقسیم ما کړي وي او چون کې ما ته یو مسله راوړاندې شو او هغه مسله دا ده چې ناشره کلی فتح کیږي او دا موږ پر مجاهدینو تقسیمو نو دا هر څه به مجاهدینو شي او بیا چې کوم مسلمانان روسو دا خو به اسلام مسلمانان بډیریږي دا هغه مسلمانانو به هیڅ درک بیا نه لګي. لہذا ما دا خبره داسې وکړه چې دوی له به څه شی ورکو مجاهدین له خو نور دا کلي او دا ځمکې به موږ د راتلونکو مسلمانانو دپاره زه ساتم چې هغه به دا به استعمالوي او په دې باندې به زندګي تېروي. انشاءالله بیا برستو وایو باب من قاتل المغنم هل ينقص من اجره دا به سبا وایو انشاءالله. او کومه